بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسول الکریم. زما عزتمندو الله جل شانو زمونږ او استاد تمام دنیا د انسانانو پیریانو دنیا او د آخرت پوره کامیابی په خپل پوره دین کې خود الله او پوره دین به زموږ سره په ژوند کې راځي د نبی علیه السلام په مبارک محنت سره او د ختم نبوت په برکت سره دا مبارک مې زما او ستاسو د ټولو مسلمانانو ذمہواري ده چې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله نو هغه دې مبارک مې ذمہوار ده په خپل بخا کوي نور بخو ترابلی په خپل بد نه کوي او نور به د بدنو منع کوي. زما عزتمندو نن زه تاسو ته د استغفار په باره کې فضایل بیانومه. استغفار دومره اوچت لوی عمل دی زما عزتمندو. یو وارې موسی علیه السلام د الله جل شانو نه تپوس وکړو یا الله جل شانو ته چې د خپلو بني ادمانو راضي نو څنګه به پته لګي ته د خپلو بني ادمانو نه انسانانو نه راضي او چې کله ته د هغو نه خفی نو څنګه به پته لګي چې ته د هغو نه خفی. نو الله جل شانو ته وفرمایل چې زه کله د خپلو بني ادمانو نه راضي یم نو دوی چې باران ته ضرورت وي زه یو باران راورومه او چې دو باران ته ضرورت نه وي زه یو باران نه کوم دا زما د رضا نښه ده. او کله چې زه د خپلو بني ادمانو انسانانو ناراضه شم خفه شم نو کله چې دو باران ته ضرورت وي زه باران نه کوم او کله چې دو بیا یعنی ضرورت نه وي نو زه بیا باران کوم. نو زما عزتمندو استغفار ډېر اوچت او لوی عمل دی چې موږ او تاسو په جام باندې توبه وباسو الله ته. د استغفار مطلب هم دا دی چې دا الله ته توبه ویستل هر انسان ګناهګار دی. زه شوم تاسو شوئ یعنی موږ ټول ګناهګاران یو. زموږ نه ګناهونه کېږي پیغمبران معصومانو او دغه شانتې یعنی د پیغمبرانو نه به ګناه نه کېدو او د هغو ګناهونه به د مخکې نه الله جل شانو بخلي وو. خو موږ او تاسو له پکار ده چې موږ او تاسو باندې داسې حالات راځي دا کم فتنې چې شروع دي قسمه قسم فتنې نو په دې کې موږ او تاسو له پکار ده چې موږ او تاسو په جمع سره د خپلو ګناهونو توبه وباسو استغفار وکړو. استغفار ډېر اوچت عمل دی. وایي استغفار چې درې پیرې د سهار مانځه نه وروستو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. یعنی سهار مانځه پسې درې پیرې څوک وایي او مازدیګر په مانځه پسې درې پیرې وایي د ده ګناهونه که د سمندر د زګ او د سمندر د شګو په مقداري الله جل شانه به یې معاف کړي. نو موږ او تاسو استغفار په کثرت سره وایو. د استغفار ډېر فضیلتونه دي. وایي که څوک سخت بیماري او بیماریانو ګیر کړی او پریشانو ګیر کړی او تکلیفونو ګیر کړی او د استغفار په کثرت سره الله جل شانه به د ده نه چې دی دا تنګسیا بیماري او پریشانانو به الله جل شانه وساتي محفوظ به کړي. او څوک چې استغفار په کثرت سره وایي که غریب الله به یې مالداره کړي او څوک چې استغفار په کثرت سره وایي د ده چې دی څه حاجت یې الله جل شانه به چې دی پوره کوي. نو موږ او تاسو له پکار ده په دې وخت کې یعنی باران نه کېږي او ګیر چاپېره یعنی مخلوق ته چې دی تکلیف دی په هوا کې مارغانو ته مرغۍ دي په ځمکو کې میږي نور مخلوق دی دغه شانتې ډېر مخلوق ته یعنی باران چې نه کېږي تکلیف یې دغه شان انسانانو ته قسمه قسم بیمارو کې چې دی یعنی ګیري او اختی. نو موږ او تاسو له پکار ده چې موږ او تاسو استغفار په کثرت سره نن الحمدلله زمونږ د لنګر کلي کې ماشاءالله یعنی د باران دپاره چې دی توبه وویستله په شریکه باندې ټول کلي خلک چې دی راوتي او هغوی چې دی الله ته په توبه شو او چې یا الله جل شانو یعنی صلات استسقا یې وکړه. نو داسې موږ او تاسو هر چا له پکار ده چې 2 رکعته نفل کوو او الله ته توبه وباسو د خپلو ګناهونو. ګناهګار موږ ټول یو. زموږ د ژبو نه زموږ د سترګو نه زموږ د لاسونو نه زموږ نه غلطیه نه کېږي خو الله په دې بیا خوشحالېږي چې موږ او تاسو چې دی توبه وباسو. الله په دې باندې ډېر زیات خوشحالېږي چې موږ او تاسو توبه وباسو استغفار باندې شو او خپل الله چې دی موږ او تاسو چې دی راضي کړو. الله جل شانه زموږ په توبه باندې ډېر زیات خوشحالېږي او دومره خوشحالېږي چې الله جل شانه ټول ملایکو ته حکم وکړي چې نن چې دی په ځمکو اسمانو کې جشن مناو کوي ځکه د پلاني بنده چې دی هغه توبه ویستلې ده او زما سره یې جوړه کړې ده. د الله سره جوړه څنګه کول د خپلو ګناهونو توبه ویستل دا د الله سره جوړه کړو په دې الله ډېر زیات خوشحالېږي. نو موږ او تاسو په شریکه باندې
یعنې توبه وباسو او د الله تعالی نه دا څومره فتنې چې شروع دي د دې نه ځان له تم پناه غواړو او ټول مسلمانانو ته پناه غواړو ټول دنیا مسلمانانو ته پناه غواړو او دغه شانتې اوس په دې وخت کې چې دی د باران منع دی نو موږ او تاسو د الله د رضا لپاره د خپلو ګناهونو توبه وباسو او چې الله ته سوال وکړو د خپل خیر رحمت د خپل خیر باران راکړي نو موږ ته به دې هم پیدا او د ټول مخلوق ته به دې پیدا نو چې موږ او تاسو یعنې په شریک باندې توبه وباسو الله دې ما او تاسو له په دې د سمون کول توفیق راکړي څومره ملګري چې دا خبره اوري او چاته رسي نو ټولو دا درخواست دی چې د الله د رضا لپاره د خپلو ګناهونو توبه وباسئ استغفار په کثرت سره وایي نو الله تعالی به دنیا هم خسته کې آخرت به هم خسته کې الله به زموږ سره راضي شي الله دې زموږ سره داسې راضي بیا چېرته ناراض په دنیا کې هم په آخرت کې همیشه دپاره الله تعالی زموږ نه دنیا د ژوند خو مختصر ژوند دی خو د آخرت داسې ژوند دی چې هغه همیشني ژوند دی نو چې په هغې کې زموږ نه الله تعالی راضي شي زموږ به هغه همیشني زندګي د چین سکون راحت والا خوشحالو والا شي الله دې په ما او تاسو له سمون کول توفیق راکړي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین آمین برحمته یا ارحم الراحمین